السلام علیکم پښتنو وروڼو، څنګه چې له ښه جوړ یې. امید لرم چې ښه به یې، الله مو ښه ساته. او څومره چې مسافر زما د آواز اوري نو زه تاسو سره یو ریکارډینګ شیر کوم، وایس ریکارډینګ. نو مهرباني وکړئ دا په غور سره واورئ، او د دې نه بعد بیا زموږ تاسو سره په دې زه نورې خبرې کوم. صحیح ده؟ او الله م خوشحاله ساته، کامیاب اوسئ. دا ریکارډینګ زه تاسو ته اورم، دا واورئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه د خیر دی؟ شکر دی، خیر دی. ماما جي ښه جوړې؟ الحمدلله، شکر دی. زه ستا دا وایس میسج چې کوم دی، ستا دا ریکارډینګ د تلیفون دا دې عوامو ته شو کوم، نو څه ویل غواړې عوامو ته؟ زه داسې وایم چې لکه دا مرضی دا پیسې دي پردی که نه، بلکل. او زه یې اوس دلته ذموارۍ کې زه ډېر یم. صحیح. نو په جنګ جګړو خو هم نه کوي سړی، جنګونه کوي، جګړې دي کوي، چې د چا څه حق هغه ته خپل ورکول پکار دي. اوس زموږ سره دا بچي بې تعلیمه لوی شو. بلکل. موږ وایو چې موږ دا بچي چېرته تعلیم معلیم وکړو، چېرته په سار صورت شو که نه، نو ډېره به ښه وي. لکه زه اوس دا وایم که موږ ته څوک هیلپ او مدد کولی شي، نو دا به ډېره بهتره خبره چې د بچو د زندګي جوړه شي. صحیح ده؟ صحیح ده، صحیح. انشاءالله موږ پوره کوشش کوو، الله پاک دې خیر وکړي او ته خفه کېږه مه. او څومره مې چې موږ به یې ملګرو سره انشاءالله مخې ته به ستا میسج شیر کوو، لېږو به مخکې به ستا آواز شوتېږي. نور دغه دی د ما خو داسې خبره اورېدلې چې دغه ځای کې ډېرې سختیانې وي، لکه بار څوک تللی راتلی داسې صحیح حساب نه شي کولی. هغه سختۍ مختۍ خو د سړي په خبره ده خامخا، نو اوس هغه هم مالکانان دي که نه. صحیح. سختي خو خامخا به کوي چې پیسې دي په خلکو باندې، خو دغه زموږ خپل مسله خو دې کې نه ده چې مطلب دا دی په موږ باندې مالک پیسې دي. موږ خو د بل په ذموارۍ راغلي یو، نو شکر دی په ساتین د په عزت پاک کېږي، خو د وړو وخت او زندګي رانه خرابېږي که نه. صحیح ده. انشاءالله زه ستا دا میسج مخکې لېږم او الله پاک دې خیر وکړي. تاسو سره به انشاءالله پوره انصاف کېږي. صحیح ده؟ صحیح ښه دي، صحیح ده، صحیح ده. انشاءالله دعا کوه او ټولو مسافرو ته انشاءالله چې څومره پښتانه ستا د اواز اوري، د خیره تا سره به پوره لاس کوي. صحیح ده؟ مونږ ستا په سر باندې ولاړ یو. صحیح ده، صحیح ده. الله پاک دې ټول اهل اسلام ته خدای پاک دې ټول مسلمان ته بری ورکړي، الله پاک د هر اپد نه مصیبت نه وساتي سره زمونږ ده. مثلا دا خواري اصلي ده چې لګیا یي او لکه نه کېږي پکې دونه د شپږو لکه روپۍ زه په ځای کې ختمې کړم که نه، نه کېږي. نه بلکل. هېڅ خو د وړو نه تعلیم خرابېږي، وخت خرابېږي، نو هسې ضایع کېږي. په یو کس باندې خو د کور خرچه هم نن سبا ګرانه ده که نه، 7 روپۍ خبره دغه ده. هغه هم موږ سره روغ جوړ نه یو، د ګردو خپل بیماران دي، خو جوړونو بیماران چې یو کار کوو 3-4 ورځې نه شو کولی، خو هغه دې دغه د خدای پاک صحیح که نه. صحیح ده. انشاءالله موږ پوره کوشش کوو. او دی ته نمبر خپل وی که زه زما دا وټساپ نمبر ورکړم چې په دې باندې وټساپ باندې رابطه کوي، بار نه دا ملګري که نه. داسې ساده خو چا سره په دغه نه یم، هغلته به سروس څه حساب دي؟ دلته سروس هم نشته، موږ سره موبایل هم بیا نشته. دا خپل نمبر به ونه ورکړې نو ډېره ښه خبره به وي. صحیح ده. زه انشاءالله ما سره چې څوک رابطه کوي زه به انشاءالله پوره کوشش کوم چې تا ته د هغه جواب او دغه در رسوم. صحیح ده. الله دې خیر وکړي. څومره تاوان چې هم کېږي زه به کوشش کوم چې ویډیو کې موږ داسې وینا وکړو چې څومره زر شي چې دغه عذاب نه راوځي که نه. صحیح خبره ده. صحیح ده. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. السلام علیکم. صحیح ده. ښه جي وروڼو، دا سړي سره وختي ما خبرې وکړې، وایس میسج ریکارډینګ مې دې کړی و، ساده ټلیفون مې ورته کړی و، بل چا ته مې کړی و. خیر هغه په موبایل مې ورسره خبرې وشوې. خو زما چې څومره هم پښتانه وروڼه دي او د اواز اوري، نو د الله رضا دپاره وروڼو د دې سړي سره ډېر زیاتی دی، لکه د پردو په پیسو کې تلی دی، خپلې روپۍ پې نشته، واړه بچي دي. او تاسو واورېدو دا غریب د ګردو مریض دی، دومره د مزدورۍ دی نه، او د خښتو په بټۍ کې دی، نو خښتو کار خو هم د زور کاري، او سړی بیمار سړی دی. نو وروڼو څومره هم چې د چا وس کېږي، چې څومره هم وروڼه زما د اواز اوري، نو الله رضا دپاره دا اواز مخکې شیر کوئ، ویې رسوئ. او هر سړی د خپل پیج نه شیر کوي چې د ورور سره امداد وشي وروڼو، او د ده په دی د دغه ضلالت نه راوځي، او ډېر سخته زندګي د ملګرو. نو کوشش وکئ چې دی د دغه ځای نه راوځي. الله پاک دې په ټولو مسلمانانو ورحمېږي چې څومره مسلمانان دي. خو وروڼو پوره تاون زما یقین دی چې تاسو به موږ سره کوئ چې دا سړی راچوت کړو،
او انشاءالله دا زما وعده د تاسو سره چې دا سړی به بیا زه تاسو ته انشاءالله پوره په ویډیو کې د ټول سیسټم او ټول چې کډی راچوتېږي هغه ټایم به هم درته وښیم انشاءالله. او باقي چې کوم د سکول انشاءالله کور به ورته زه په کرۍ نیسم، دا زما وعده ده. خو لکه دومره وس زما نه کېږي چې 2 لکه او 6 لکه 2 لکه روپۍ زه ډکې کړم که نه، نو زه غریب سړی یم په خپله. خو زه دا تاسو سره وعده کوم انشاءالله چې دته دا پڼ راجمع شو او د 10,000 نه یا د 50,000 نه یا د 20,000 روپو نه پاتې وو، نو قسم درته کوم ملګرو چې زه به دا خپل په ځای خو چې دا پڼ راجمع شي په شرط د دې چې دا پڼ راجمع شو، زه به پکې خپلې چې 50,000 پور پکې کمی کېدو، نو زه به پکې انشاءالله چې خپلې هم 50,000 روپۍ واچوم. خو دا سړی ورونو ډېر زیاتی دی ورسره، او تاسو ته زما منت دی، درخواست دی چې د دې سړي سره د زړه د اخلاصه دغه وکئ ورونو. دا جاریه صدقه ده د الله رضا دپاره، د سره لاس وکئ. او انشاءالله زه به هم انتظار کوم. او د وټساپ نمبر درته زه وایم ورونو، ډایرکټ په ډایرکټ ما سره رابطه کوئ. که د چا نور څه داسې سوال جواب یا څوک تپوس کوي نو هم ما سره رابطه کوئ، څه نمونه تعاون کوئ ورونو هم ما سره رابطه کوئ. انشاءالله ستاسو به پوره امن او پوره ټولو ته بیا چې څنګه کومو پیجونو نه زما دا ویډیو شیر کېږي انشاءالله دغه پیجونو بیا هم تاسو ته زه ویډیو شیر کوم چې د خیر په سات سره چې دغه کس زه څه ډایم راچوتوم کډی راچوتومه د خیره، او د ده په ځای پیسې ورکوم، د هغې به زه تاسو ته باقاعده ویډیو ښیمه. او انشاءالله چې تاسو به وګورئ چې دغه سړی به ستاسو په تاوان سره راچوتېږي ورونو، نو اخلاص وکئ او الله هم خوشحاله که. خو لیکن دې سړي سره ډېر زیاتی دی ورونو، او زه په ډېر امید باندې دا ویډیو جوړوم، لګیا یم چې انشاءالله د سره به پوره انصاف کېږي. او د هر ادارې نه، د هر پښتون نه، د هر وزداره سړي نه زما دا اپیل دی وروره چې زموږ د اواز واورئ او موږ سره لاس اخلاص وکئ، او چې دته دا پڼ راجمع شي ورورې 2 لکه روپۍ دي پې چې الله رضا دپاره چې د چا څه وس کېږي ورونو، داسې نه چې یو سړی راواخلی دا 2 لکه روپۍ او راوړئ، نه، چې د چا څه وس کېږي ورونو، د چا 10 کېږي، د چا 20 کېږي، نو الله رضا دپاره ما سره رابطه وکئ چې دې سړي ته دا پڼ جمع کړو. او زما پوره امید دی زما چې څومره ورونو ته آواز رسي انشاءالله چې دی به دا موږ سره به دا مرسته کوي او خوشحاله وشي ورونو. زه ورته په اجازت کې درنه اخلم، اجازت درنه اخلم او په اجازت کې درته خپل د وټساپ نمبر شریکومه، په دې ما سره رابطه کولی شي هر ټایم ورونو. زما وټساپ نمبر دی ورونو 0060 16 94 93 063. صحیح ده ورونو، دا زما د وټساپ نمبر دی، په دې تاسو هر ټایم ما سره رابطه کولی شئ. خوشحاله اوسئ، ډېره مننه، الله مې عزت وکړه او زه به م انشاءالله په انتظار یم. صحیح ده، السلام علیکم.